ګناه ولګي رسول الله مویر ده ترک د سنتو دی رسول الله مویر ده ایته په دین باندې حمله کیږي د رسول الله ویر ده ایته ویني مویر دي اسلامي ار نبی ته خدای یو قبول شوی دعا او وعده ور سره کړی و چې دا دعا د خامخه قبلو نور انبیاء او د ځان په باقي غوښتي دي یا د کافر هلاکت غوښتای خو ځان ته خلاصو یا د ځان لپاره سلطنت غوښتای ربي هب لي من لدنك ملكا پاچاهي راکې داسې پاچاهي چې بل چا نه وي سلیمان علیه السلام ته هوا تابع شوه پیریان تابع شوه مرغان تابع شوه فعن حضرت صلی الله علیه وسلم هغه دعا چې هغه الله یقیني وعده ورسره کړې چې انبیاو خو ډېرې دعاوې قبلېږي دی وایي ما هغه نه ده کړې په دنیا کې ما ساتلې ده ذخیره کړې مې ده امتیانو ته په قیامت کې به زه د ګنهګارو مخ شفاعت کوم الله ته زارۍ به ورته کوم تا خو یې ما سره وعده وه چې زه تا نه خفه کوم یو سوال دې قبلوم ما استاس ور قبول کړي چې دا ما امتیان را معاف کړه چاته به شفاعت کوي بې حساب و بې کتابه به جنت ته داخلوي چاته به شفاعت کوي نیکي او بدي به برابرې شوي وي خو دی وایي ده په شفاعت به بیا جنت ته ځي چاته به شفاعت کوي چې مستحق فیصله د جهنم په وشي دی به شفاعت کوي بېرته بیا راګرځي چاته به په جنت کې دننه شفاعتونه کوي چې مقام یې جګ شي خو حتی چاته به دننه جهنم ته پسې ورځي دا چې جهنم په جوش وي رب کریم ورته عالم طلعتي فتقول هم من مسجد وعده خو دې ټکېدن الله ورسره کړې ده لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين موړ شوې جهنم یې نه یو تفسیر پرې راواخله نه نور شته کفار ورواچي د لاندې د طرف نه جهنم اوه طبقې ده راټکېږي د تېره طبقې ته مسلمان ګنهګار ورواچي خو د جوش نه ختمېږي یو وخت کې ربي کریم جبرائیل علیه السلام ته وایي ورشه جهنم ته د نبي علیه السلام د امتیانو حال واخله چې جبرائیل علیه السلام هلته جهنم ته ورشي مسلمانان یې چې وویني د جهنم ملایکې ډېر هیبتناکه شکلونه لري خدای یو ډېره نوراني چهره وویني نو حیران شي چې دا څنګه ملایکه نن ښکاره شو په جهنم کې دوی نه تر دغه وخته رسول الله ویل شوی په جهنم کې پراته یې خپل آقا نامدار رسول الله یې ویلي خدای دې وساتي چې چا اوس ته د په یاد شپه ورځ په ګناه ولګیا رسول الله مویر ده ترک د سنتو دی رسول الله مویر ده ایته په دین باندې حملې کېږي زموږ رسول الله ویر ده ایته وینې مویر دي ایته هجرت مویر ده ایته تکلیفونه مویر دي نو خدای مې دې وساتي هلته به هم ترویج شي